موبایل هر ځای کې له تاسو سره. او خالد لمر سوداګریز شرکت لخوا وړاندې کیږي هواوی په نړۍ کې د موبایل درېیمه لویه کمپنۍ. دې ته وګوره ډلګی مرشه اوس خو لیلا خور مړه کېږي. بم چا واچوه جلیله زر کوم مرسته وکړه. ته باید آرامه اوسې سمه ده. هر کله چې زړه کې مې د کرکې اور مړ شو بیا آرامه اوسېږم. ټوټې ټوټې وشي زرګه باسله هغې پسې شه. کومه مخه چې ما سره لږه د کور نه ووتله سرداره سردار هم پورته شو هغه مړ کېږي. وخت لرو د هغې مخه باید ونیسو. سردار مړ کېږي زه باید د هغه مخه ونیسم. سرداره 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 له موټر نه ښکته شه. لایلا دا مصیبت هم بیا مخې ته راغله. ودرېږه ته څه کوې؟ ودرېږه بس زه نور له دې نه په تنګه شوم. مخه مې ورته ونه شو نیولی ونه درېږل. سردار مې خبرو ته غوږ ونه نیوه. اصله له هغې شیطانې سره سردار هم وژل کېږي. هغه په نظر پوهه کوي قاطع ځواب ورته نه ورکوې. نور نو ستړی شوې یم پرېکړه دې وکړه نور نو هغه زموږ له ژوند نه وباسه. زما خبرې ته یې غوږ ونه نیوه مړ کېږي. سردار زه په خپلو لاسونو وژنم. جلیله څه یې مسله عجل دی د نازا په موټر کې بمځای پر ځای شوی. تاسو اپلټې وایي اصله زه اپلټې نه وایم. له هغې رزیل نه ملاتړ کوئ. لیلا مو لیونۍ کړه. من ویلم چې تاسو څه کوئ. لیلا هغه چا اخیستلو پسې ګرځي. د نازا په موټر کې بم ایښی. سردار قمندان هم هغه موټر کې دی. موټر الوزي ډلګۍ مشره ډلګۍ مشره لیلا خور لکه چې سردار قمندان وژني. سمه ده اصله یوازې اواز جل دی. ډلګۍ مشره قمندان صاحب سره له موټر نه ښکته شئ. همدا اوس ښکته شئ وخت نشته. لیلا په هغه موټر کې ځای پر ځای کړی دی. موټر کې بام دی. لیلا خور پکې ایښی. زر ښکته شئ قمندان صاحب. دا څه وایي ونه چغې وهي. موټر کې بام دی. ځان وغورځوه ځان وغورځوه.
قومندان صاحب قومندان صاحب تاسو کې د دلته څه خبره ده 3 ثانیې مخکې موږ خبر نه ورکړې موږ مړ کېدو 3 ثانیې ته خو ډارمانې که نه لیلا دا کار کړی لیلا نازا کور ته ورسوئ پیره یې هم وکئ شکر چې په قومندان صاحب نه شول لیلا ته مه ځه سردار را روان دی دا د چا کار دی ډګروال هغه لیلا د نازا په ضد وکاروله خو به مې د نازا لپاره ایښی و کله چې ته موټر ته پورته شوې لیلا ملګریه نازا ورېنداره مې ونیوله د فاطمې زویه دا ښځه بدمرغه ده لږ پټې و چې قومندان صاحب یې وژلی وی څه وشول ملګریه له دې نه وروسته ستا د کور په دروازه کې 4 ساعته پیرهدار ودرېږي د سردار قومندان امر دی په دې ډول سره به ستا امنیت ښه شي دې کار ته اړتیا نشته بله دا چې بیا زه چېرته نشم تللی ګیدړې په راحتۍ سره چېرته نشي تللی بښنه غواړم نازا همداسې امر شوی دې کار ته وګوره اوس به زه په دې کور کې 4 ساعته بندۍ اوسم اورم نازا ښاغلیه ما مې ونه شو لېږدولی لږ پاتې و چې هغې لیلا څه وژلې وای موټر راته والوزه به موږ ته خبره ورسېده نازا ارامه اوسه 3 ثانیې په 3 ثانیو کې زه له مرګ نه وژغورل شوم د هغې دومره جرأت زه وډاره کړم ښاغلیه لیلا لکه سیار بم غوندې شاوخوا کې مې ګرځي بله دا چې هغه نشي کولی په یوازې ځان عیاروونکی بم پیدا کړي دې کار کې ډګروال لاس لري ارامه اوسه د غره خامارې موږ پوهېږو له دې پېښې نه وروسته څه وکړو اوس ته په تماشه پام کوه چې د لومړي بریدمن سره لانجه ونه کړې اړیکه دې ورسره پرې نه کړې هغه احمقه لیلا او هغه رزیل ډګروال په خپل لاسونو وژنم بم زما کار هم خراب که زما خبرې ته ولې غوږ نه نیسې ته هغوی موږ ته پرېږده بله دا چې هستهیي بم لپاره رضا واحد کار پیل کړی زر کوه قومندانه زر کوه چې دا کار خلاص کړو تاسو کوم کار نه لرئ ځای خواره شئ دا موټر خړ شو هیڅوک هم پرې شک نه کوي هلته ډېر دوکانونه دي قومندانه د دې لپاره چې دا بم فعال شي د نازا راتلو ته اړتیا ده نازا هم راځي اندېښنه مه کوه ته څه کوې هلته څه خبره ده هغه موټر ته یو ځل وګوره دوی بیا کوم خیانت پسې ګرځي سمه ده ته شاته ودرېږه څه خبره ده نرسه سم نه همداسې راغلم لږ اندېښنه مې پیدا شوه او مې ویل چې یو ځل شو وګورم کیدای شي درمل هم پکې دي او دارو د شک ګرانه درمل پکې نشته بله دا چې ډېره اندېښنه انسان ته زیان رسوي هو ته رښتیا وایې واخله زر کوئ زر شئ مونږ نازا سره لیدنه لرو نو څه نشته چې موټر کې کېدی داسې تش موټر چېرته بیایې او ډوډۍ هم د تیږې غوندې ده زه باید بلوک ته لاړ شم
غږ ثبتولو کار خلاص شو زه یې تاسو ته درلیږم موږ باید داسې غږ نه تقلید وکړو چې کومه ستونزه ونه لري دا مهمه خبره ده په دې ډول عملیاتونو کې عموما د غږ ستونزې وي هر څه باید سم وي تر څو کومه ستونزه پیدا نه شي کار تر ټولو زړه پورې حالت ته رسېدلی ستاسو د خبر په تمه پاتې کېږم لیلا او سردار بیچارهګان په نږدې وخت کې به یوړه په مصیبت اخته شي لایلا ودرېږه بس دی نور زه نه غواړم چې تا ووینم شا مې پرېږده موږ ته هم ور رسېږي هغه وخت به بیا ته څه کوې سرتېریا هر څه چې کوي ودې کړي زه د خدای نافرماني نه کوم ومې دې وژني تا خو واورېدل داسې ورځ نشته چې موږ ته څه ونه وایي کله چې دلته راتلو داسې خبرې نه وې کړې موږ ته یې ویلي وو چې هر څوک دې په خپله خوښه لمونځ وکړي موږ ته یې دروغ ویلي وو ملګریا موږ خو تر اوسه نه یو مړه شوي که مړه شوي نه یو مړه کېږو سبا ماښام ته به څه کوو کمقلانو زه تاسو ته یو څه وایم تاسې زما ورور ته ټوله ښه پېژانده د هغه کار نور ختم شوی هغه مې هېڅکله له یاده نه وځي تاسې هېڅ عقل نه لرئ ها تاسې دلته څه کوئ دلته به داسې څوک پیدا نه کوي چې ستاسې غږ واوري وږي به پاتې شئ اتګي به پاتې شئ او به ځورول شئ له خپلې کورنۍ له خپل ایمان نه به خلاص شئ زما خبرو ته غوږ ونیسئ ګورئ زه څه وایم زه په دې غرونو کې ګرځېدلی یم لوی شوی یم دلته نه دي دلته هر څه دروغ دي ځئ لاړ شئ مه پاتې کېږئ ځئ لاړ شئ چېرته درس مارس ووایئ اوس هغه پخوانی وخت نه دی ډېر پرمختګ شوی ډېر امکانات شته که نه نو ستاسو ټوله پایله به زما د ورور غوندې شي هغه یې د دې لپاره ووژه چې لمونځ یې کاوه لاړ شئ بل ځل ته د میلې لپاره غره ته رانه شئ ځئ لاړ شئ ځئ ګورئ د ډاکټر خبرو ته غوږ شئ که نه نو یو دوه کاله وروسته به ستاسې مړي په دې کنده کې پراته وي یعنې موږ ته چې هر څه ویلي دي هغه ټول دروغ دي وروره هی ورور دې له تا نه ځان شي جلای زه تا ته څه وایم ما ته وګورې ما ته په دې لوی کام کې هغه چا چې ډېر تعلیم کړی ډېر پوهېږي او تر ټولو ډېر تکړه دی او ډېر علم لري هغه زه یم زه اوس څه وایم زه دروغ وایم ها زه دلته نه پاتې کېږم له دې ځایه ځم آفرین جلای زه هم نه پاتې کېږم ځم امام خطیب ښوونځی پرانیستل شوی دلته ډېر کسان زموږ غونې غولېدلي دي هغوی ته هم باید ووایو دومره اجازه نشته ګوره ما له خپلې خبرې نه مه پښېمانه کوه هغوی سره موږ اوس کار نه لرو بله دا چې په دې غره کې سپږم ډېرې شي سړی په عذابه وي سمه ده هله زر کوئ پاڅېږئ پاڅېږئ راځئ ما ته غوږ شئ کمقلانو اوس نو راسره ملک ته لاړ شئ سمه ده هلته یو ډلګی مشر دی ډلګی مشر جلید هغه خپله زما یو ځانګړی ملګری دی هغه له تا سره هرومرو مرسته کوي زر کوئ چې څوک خفه نه شي حرکت وکئ زر کوئ دا ډوډۍ هم ځان سره واخلئ خپل منځو کې تقسیم کړئ زر کوئ لاړ شئ زر کوئ حالا زر کوئ ډاکټر ډلګي مشر سره اړیکه ونیسه ورته وایي چې دوی سره مرسته وکړي ما ته وګورئ زمریانو هر څنګه چې وي له دې ځای نه به لرې نه ځئ د ډوډۍ لپاره به هم چېرته نه ځئ که نازا ورېنداره مو دې کور نه ووته یو قدم وروسته به ورپسې کېږئ پوه شوئ قومندان صاحب اندېښنه مه کوه که هغه مرغه هم شي موږ نه شو الوتلی که مرغه هم شي بیا هم کومه ګټه نه کوي د هغې وینې له شیطانات نه ډکه ده له شیطانات نه دلګی مشره ځواب راکړه زه یم ډاکټر مهمه ده دلګی مشره بله لکه چې په عمر څه شوي دي اورم ډاکټر سره ووایه څه خبره ده ګوره دلګی مشره زه د خدای د رضا لپاره تاسو سره مرسته کوم څه نوکر نه یم یعنې با وایم چې تا ته باید لږ د خبرو کولو آداب وښودل شي ډاکټره اعصاب مې مه خرابوه صفا یې زر ووایه په عمر څه شوي دي زه ښه یم قومندان صاحب
ما د هغه واورېده په دې کام عقل حساب نه دی شوي د دې ځای هوا په دې غټ سره ښه اغېزه کړې هغه ډنګر شوی هم دی په هر حال ګوره ډلګۍ مشه دلته پنځه تنه ځوانان ول ډېر تکړه ځوانان ما هغوی په خپلو ازمایښتونو کې کارول ژوند پیدا وکړ خپلو کورونو ته مې ولېږه زده کړو ته مې وهڅول جلیله ګوره هغوی بلوک ته درځي په پلتانه هغوی هېچ چاته نه تسلیمېږي ځکه مې خبر در که پام کوه آفرین ډاکټره ستا له برکته هغوی وژغورل شول آفرین وای ګوره کله چې د ما سره خبرې کول پیل کړې د خبرو کولو آداب هم زده که ډلګی مشه زما باد له تانه سړی جوړېږي ما هم پرېکړه کړې چې له دې نه وروسته له داسې ځوانانو نه ساتنه کوم دې ته یې نه پرېږدم چې پردیو جاسوسانو له خوا ووژل شي سمه ده بس که ډېر پام کوئ زمریانو نور نو ځم له خپلې ورېندارې نه سمه ساتنه وکئ که نه نو سردار قومندان صاحب به ستاسې سترګې مورو لاک کړي امرم پسې کېږي قومندان صاحب ډلګی مشره ځواب راکړه اورم اصله دوام ورکړه ډګروال وارخطا شوی د سازمان له مشرانو څخه د هرېږي قرارګاه پرېږدي او ځي زر کوئ حال ووایا هلته څه وشول ډګرواله هر څه په یوه شېبه کې خراب شول سردار نازا په وروستۍ شېبه کې وژغورله که نه نو اوس په وخته ټوټې شوې وه لیلا به هم په ښه ځای کې ایښی و دا ښه کارونه شو اوس د هغه بم سزا ماته راکوي اصله مه ودرېږئ دا ځای زر ترش کئ چې د سازمان لوړ پوړي چارواکي موږ ته مصیبت پیدا نه کړي صبر وکړه موږ هېڅ ځای ته نه ځو ډګرواله بېشرفه ونیسئ څه خبره ده د کارملره قمري بخښنه غواړم لوړ پوړو چارواکو امر کړی یعنې له پورته خوا نه زه څه نشم کولی موږ غوښتل نازا ووژنو خو لوړ پوړي چارواکي په دې کار ډېر غوسه شول پرېکړه یې کړې چې تا ته سزا درکړي ډګروال صاحب بیا یو ګوره ګوډه لاس کې دی چې کومه وسله ده هغه هم ما درکړې که زه نه وای نو اوس به ته وخته مردار شوی وې د دې کار حساب یې در سره کوم ډګروال صاحب خپله پوه شه لوړ پوړو چارواکو سره زما زور نه رسېږي یعنې دا زما دنده ده زر کوئ بویزه چې څوک دښمني کوي هغه وژل کېږي ما سره څوک دښمني نشي کولی ما ته لوړ پوړو چارواکي هم څه نشي ویلی تاسو ټول به ووژل شئ ته به هم ووژل شي اګیده نازا هم لیلا هم سردار هم ټول وژل کېږي بې شرفانو ټول وژل کېږي سمه ده ډګرواله زه راشه قومندانه شا مې پرېږده خوشې مې که نو تا سره مې کار خلاص شو نو مې خوشې که ته د ماشومانو غوندې چلند کوې نور نو په هوښ راشه ته داسې څه کوې نور نه زه نشم زغملی سرداره د دردونو د زغملو توان نه لرم شا مې پرېږده زه دې پرېږدم خو یو ځل ماته غوږ شه بس دی نور اوس ته غوږ نه نیسم ها بیا دې دروغو ته غوږ نه نیسم یاره زه قومندانه ما رانږدې کېږه د مېرمنې څنګ ته دې لاړ شه هغه مه په تمه کوه ته لیونتوب کوې هېڅ په خبره نه پوهېږې زه له تا سره مینه لرم هغې سره نه دروغ که له ما سره دې مینه وای نو له هغې سره دې هېڅکله واده نه کوو که له ما سره دې مینه وای څه به دې له قبر نه ویستی وای نه هغه که له ما سره دې مینه وای دلته به داسې نه وشوي خو به ګورو زه ستا له قصد نه دا کار کوم زه ستا له قصد نه له باران سره واده کوم بس کړه نور دا د ماشومتوب چلند دی زه باید تا له خپلو سترګو نه لرې نه کړم زه له تا سره مینه لرم هغه هم ډېره مینه خو په تا واده نه کوم چې له ما سره کوم خیانت وکړه زه یې له تا سره نه کوم قومندانه تا سره هم واده نه کوم بارانه چا سره چې مینه نه لرم هغه سره واده نه کوم
له دې ځای نه وباسئ. بخښنه غواړم ډګرواله، خو امر دی تاسې خپله پوهېږئ. ګوره ته ختم شوې. ته له ما نه مخکې ختم شوې ډګرواله. اوبه خوشې کئ. په سترګو قومندان صاحب. عادیه کله چې له دې ځای نه ووتله مخې ته مې رانشئ. زه د لوړپوړو چارواکو امر پر ځای کوم. لوړپوړو چارواکو ته نازا هر څه ویلي. زه ډاډه یم نازا به هم خپله سزا وګوري. کله چې په تبرید وشو هغه نه وروسته ډګروال ونیول شو. خپله سزا به وګوري. ټولو عملیاتو ته چټکتیا ورکړل شوې. د سردار د عملیاتو لپاره مو بټنې ته فشار ورکړه. موږ نه غواړو چې ډګروال زموږ د کار خنډ شي. خوشحاله شوم ښاغلیه. د ډګروال حرکت اصل کې ستاسو لپاره به باید بې سزا پاتې نه شي. اندېښنه مه کوه. له دې نه وروسته به د ډګروال له خوا نه ستونزه پیدا نه شي. سمه ده ښاغلیه. زه له لوړپوړو چارواکو سره چېرته ووینم؟ یعنې هغوی به څنګه وپېژنم؟ هغوی ته پیدا کوي او خپل ځان درته پېژني. اندېښنه مه کوه. ته اوس ځان تیار کړه. بام ولسوالۍ ته راوړل شوی. له واحد سره زر ووینه. هغه بام ته به ته چاودنه نه ورکوې، خو څوک چې هغه بام ته چاودنه ورکوي ستا د کنټرول لاندې به وي. زه ډېره اندېښنه لرم چې هغه کس به څوک وي. ښوونځي ته هم دا اوس حرکت کوم. دا ځل به کومه ستونزه نه پیدا کېږي. چېرته ځې وریندارې؟ سردار قومندان امر کړی دی چې ته باید له کوره ونوځې. دا اوس څه معنی لري ها؟ بازار ته به هم نه ځم، له مخې مې لرې شه عسکره. سمه ده، موږ هم درسره ځو، هېڅ خبره نشته. کېدی شي چې بازار ته تازه کبان راغلي وي. موږ هم درسره ځو ملګریه. په خبرو نه پوهېږې ها؟ لایلا یو ځل خو په ما باور وکړه. یو وطن یو خبرې کوم ځواب راکړه. یو ځواب راکړه. یو ستاسې غږ اورې. لومړی بریدمنه، ستا مېرمنه کېدی شي چې د سازمان د لوړپوړو چارواکو سره له نږدې نه وګوري. د بم د چاودنې لپاره یې بیا کار پیل کړی. اړتیا ده چې نازا د څارنې لاندې ونیول شي. په ارامه باید وڅارل شي چې هغه پوه نه شي. تر نن ورځې پورې موږ د سازمان د لوړپوړو چارواکي څېره نه ده افشا کړې. دا عملیات ډېر مهم دي سرداره. موږ هېڅکله نتیجې ته نه یو نږدې شوي. پام کوه. پام رم پوه شوم وطن یو. څه ته چې اړتیا وي هغه کېږي. ودرېږئ، برا نږدې کېږئ، لاسونه مو پورته کړئ. موږ راغلي یو چې تسلیم شو. موږ جلیل ته راغلي یو. وسلې مو وغورځوئ، لاسونه مو پورته کړئ، نږدې راشئ. عسکره، موږ خپلې وسلې جلیل ته سپارو، تا ته نه. موږ پرېږده چې لاړ شو. جلیل ډېر مشر دلته نشته، خپلې وسلې وغورځوئ. موږ تا ته نه، هغه قومندان ته راغلي یو. پرته له هغه نه بل چا ته نه تسلیمېږو. ساما ده صبر وکړئ ځوانانو، صبر وکړئ. په خیر راغلی. زما نوم ډلګی مشر جلیل دی. ډاکټر راته خبر راکړه چې تاسې دلته راځئ. سمه ده، نور نو ختم شو.
بلوک کې ستاسې زراعت اخلو له هغه نه وروسته څارنوالۍ ته پېژندل کېږي بیا خپلو کورونو ته لاړ شئ همدومره لوبه بس ده ما له دې ځای نه وباسئ اګیره ما ته یوه خبره راکړه ګورم چې لوړپوړي چارواکي په دې اړه څه وایي د لوړ پوړو چارواکو په امر تاسې څاکې غورځول شوي یئ هغوی ته څه وایئ مخابره نشته هغوی نه پوهېږي که زه مړ شم هغوی ختمېږي که ما ته مخابره نه کړې لوړپوړي چارواکي به تا ته هم سزا درکړي مخابره راکړه کمانډر صاحب رسۍ راکئ رسۍ راکئ که بې ځایه حرکت دې وکویشتل کېږي پوه شوې زما غږ اورئ زه یم ډګروال کمال کیرلوز ستاسو په امر زه په یو څاه کې یم خو په وروستیو 15 کلونو کې چې کوم عملیات ترسره شوي د هغه ټول اسنادونه دې باندې دي په یو ډاډمن ځای کې مې ساتلي مه هېروئ چې په سیمه کې زه د اورکونکوندو یو ځانګړی کس یم که په ما څه وشول هغه اسنادونه به ستاسې پایله وګرځي خلک به ډېر زر ستاسو د فعالیتونو په جزئیاتو خبر شي خبر اوسئ پوهېږم څه غواړې ووایه کار کول غواړم چې زه له تاسې سره کار وکړم خو یو شرط لرم مستقیما له تاسو نه امر اخلم د نازا غوندې د نویو کسانو څخه نه پوه شوم مستقیما به زموږ د امر لاندې کار کوې ګوډه اوبو څښلو ته ځان تیار که ما له دې ځای نه وباسه د مچانو غوندې دوی هر ځای کې ګرځي زه له دې کور څخه نشم وتلی زه باید بند ته ځان ورسوم نازا څنګه یې نازا دا څه حال لرې ولې ژاړې کومه بده پېښه شوې شوې سرداره ډېره بده پېښه وشوه خیرات دی نه پوهېږم چې زه ولې خپل کور کې بندي شوې یم ان بازار ته چې ځم هغه عسکران سره ځي هغوی ډېر سازوري عسکران دي ډېر بد سترګې دي زما حالت درکه ځان مې د یو ګنهګارې غوندې حس کوم فکر کوم چې زه په زندان کې یم هغه د فاطمې زوی هم برادر دی پوه شوم ګرانې ته رښتیا وایې له دې نه وروسته به هغوی دلته نه ودرېږي بله دا چې لیلا هم اوس نه ښکاري لکه چې تښتېدلې نور نو هغه څه نشي کولی زر کوه ته هم راشه راځه راځه هغه سړي ته مې وویل چې ګوره له ما سره په ارامه خبرې وکړه زه هغه سړی نه یم چې ته فکر کوې ښکاره ده دلته راشئ دلته راشئ امرکونه مناسب تاسو څه کړي هلکانو نازا ته مو ولې اجازه نه ده ورکړې چې د باندې لاړ شي دا څه زندان دی زر بلوک ته لاړ شئ دلته تاسې ته اړتیا نشته پوه شوئ سمه ده وایي پوه شو قومندان صاحب زه همدا اوس له دې ملګري سره مې بلوک ته ځم په امر دې پوه شوم قومندان صاحب ځئ زر کوئ ژوندی اوسې که د یو انساني ساتلو لپاره هم د زندان غوندې ژوند کول سخته ده اندېښنه مه کوه له دې نه وروسته به ستا شاوخوا کې عسکر نه وي زه بازار ته ځم ګرانه د ماښام لپاره ځینې شیان اخلم زه لاړه شه وګورم چې ته چېرته ځې زه لاړه شه له خپلو مشرانو سره خبرې وکړه بخښنه غواړم ګرانې زه باید لاړ شم کوم څه له بازار نه غواړې ګرانه نه ګرانې ژوندی اوسې ګرانه له پرګارانو نه خلاصه شوم زه باید بم چاودنې ته تیار کړم
زما په امر پوه شوئ نو خبره مو روښانه وساتئ امر پسې کې قومندان پوه شو قومندان صاحب موږ د خبر ته په تمه یو زر کوئ خیرات دی قومندان صاحب نازالو کوم کس راویني د لارې نه یې تعقیبوو د بم ستونزه حلولی شو که په دې وختو کې مو د سازمان کوم لوړپوړی چارواکی ونیوه په دې معنا شو موږ د ګیدړانو لکۍ پرې کړه سمه ده قومندان صاحب لیلا خو څه شوه نه پوهېږم جلیله نه پوهېږم دې بم ته به هرومرو چاودنه ورکوم ماښام ته به په خبرونو کې وژل شوي کسان وښیي تېروتنه نه منل کېږي دا ووایه چې امر دې اخیستی اخیستی مې د ده غره خامارې ښه ده دا ځل تېروتنه نه غواړم پایله ویو جلیله اور کې د ګرځېدو لپاره تیار شه یاوز پنځه یاوز یو مخه وواته نه پوه شوم قومندان صاحب پام کوئ ستاسې خواته روانه ده چې درنه ورکه نه شي اندېښنه مه کوه قومندان صاحب که مرغه هم وګرځي له موږ نه نشي تللی قصابه چېرته دی دلته د راځلو خو ډېر وخت تېر که زه پرې شکې شوم قومندان صاحب صبر وکړه جلیله دا لاره د هغې لوړپوړي چارواکي ته تللې موږ یو ډېر مهم کار پسې یو کیدای شي چې هغه له لوړپوړي چارواکي سره وګوري د دې لپاره چې د هغې څېره ښکاره نه شي هغوی هر ډول لازم تدابیر نیسي که موږ یې اصلي څېره ښکاره کړو دې هېواد ته یو لوی خدمت کوو ته بې ځایه له نظره ساتنه کوې هغه خپله سزا ګوري وشو د کمپیوټر یوې بټن ته په فشار ورکولو سره دا کار خلاصیږي قیامت به رامنځته شي تاسو اوس د ښوونځي یو مناسب ځای کې دا ځای پر ځای کې پوه شوئ سمه ده دا سړی په ډېرو خبرو پوه شو غیر ضروري معلومات د انسان سر په دردوي هغه هم یې وخورئ ته رښتیا وه قومندانې بې شرفه ته څه کوې خلک خبروي دا کار په ارامۍ سره وکړئ
مکوه. دوی دلته څه کوي؟ دوی کومه لوبه کوي؟ اوس وشول قومندان صاحب، نن ماښام لپاره شیان واخیستل کور ته راغله. د سړي اعصاب خرابوي. هغه لوبه کوي قومندان صاحب. یو وطن یو اجل. یوازې یو ساعت یې غږ اورې. لومړی بریدمنه له جلیل سره زر د امام خطیب پرانستل شوي ښوونځي ته لاړ شه. هلته بم ته چاودنه ورکوي. داسې ښکاره چې هغه لوی بم هلته کاروي. پوه شوم وطن یو څه دا چې اړتیا وي هغه کېږي. یوولس پنځه زر کوئ موټر شاته سړک ته راولئ. بیړه به کوئ بیړه به کوئ. پوه شو قومندان صاحب. منډه کوي منډه کوي. د مصیبت رامنځته کولو پلان پلی شو. تاسې ماته وخوړه. زه باید خپل نیمګړی کار پای ته ورسوم. خپله سزا به وګوري نازه. د ډالۍ پاکټ مې ښوونځي ته ولېږه. واحد او رضا ملګري مې هغه موضوع مخ ته بیایي. ډېر ښه، ته یې تعقیب که. دا ډالۍ چې د خپل ځای ته ولېږله باید په دې هم پوهه شي چې مقابل لوري ته رسېږي او که نه. دا زر ستونزه نه پیدا کېږي ښاغلیه، اندېښنه مه کوه. په دې معنا چې ستونزه نه پیدا کېږي، زما په اند ډېره نوې ستونزه به پیدا شي. ته اوس هم نه یې پوهه شوې که نه؟ پوهېدلو ته دې پرېنښودم. دا بوځئ. نه خوشحالي کوي. له خدای نه ډډه شه. داسې خبرې مه کوه. ښه ده. دا زما مېرمنه ده لیلا. زما مینه دې رانه واخیسته. هڅه دې وکړه چې زما عزت پایمال کړي. ژوند دې راته تباه کړ. صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه. وګوره ته داسې کار نشي کولی چې وروسته پښیمانه شي. له ما سره دې چې څه کړي دي د هغه سزا باید وګورې. پته مې زړه نه سوځېږي. که په دې ژوند کې له هر څه نه پښیمانه شم خو له دې کار نه هېڅکله هم نه پښیمانه کېږم. ګوره ګوره داسې نشي کولی. ګوره ته په دې کار سره یوازې ما نه وژنې. پوهه نه شوم دا څه معنا لري. زما په خېټه کې د سردار ماشوم د لیلا. ته څه وایې بې شرفې؟ داسې نشي کېدلی ته دروغ وایې. هو تا ته مې ډېر دروغ ویلي دي خو فکر وکړه یوه ښه ته د دې موضوع په اړه دروغ ویلی شي. زما خېټه کې د سردار ماشوم پروت دی. شیطانې ستا وژل به زما د لاس نه وي. زما د لاس نه وي.